السلام علیکم ګرانو ګلالیو زده کوونکو، ستړي مشئ. زه یو ځل بیا ستاسو په درنو چوپړ کې یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ او تاسې نننی لوست چې دی د تیر درس پورې اړه لري او تیر درس موضوع زموږ او تاسې وه په مقعرو عدسیو فرمول لاسته راوړل. موږ او تاسې په تیر درس کې دا فرمول لاسته راوړو چې یو پر پی جمع یو پر پی زبر مساوي کېږي منفي یو پر اف. دا د تصویر واټنو د عدسیې څخه او دا هم په مقعر الطرفین عدسیې څخه او دا هم د وبخښئ دا تصویر نه جسم دی، جسم او دا د تصویر واټن د مقعرو مقعرې عدسیې څخه او دا هم محراقي واټن دی، محراقي واټن. موږ تاسې په تیر درس کې دا ولوسته یا په تیر لوست کې مو ولوسته. موږ داسې کولی شو چې په فرمول کې هم د دې نه استفاده کوله. موږ که چېرته موږ ته د تصویر د پیدا کول که چېرته تصویر واټن او محراق ولرو د جسم د لاسته راوړلو لپاره لیکو چې یو پر پی مساوي کېږي، دا مساوات نه غواړو، یو پر منفي یو پر اف، یو پر اف منفي یو پر اف چې مساوات نه غواړو منفي یو پر پی زبر. نو د دې د مخرج مشترک دپاره منفي علامه مشترک نیسو، لیکو اف فی پی زبر جمع اف. نو د دې معکوس کول دپاره چې تصویر لاسته راشي دا مساوي کېږي منفي دلته دا لیکو معکوس کوو اف پی پر پی زبر جمع اف. نو دا شو د جسم دپاره. که چېرته تصویر موږ ونه لرو، تصویر واټن ونه لرو، نو داسې لیکو چې یو پر پی زبر مساوي کېږي منفي یو پر اف منفي یو پر پی. دې ځای نه مخرج مشترک علامه منفي نیسو، لیکو اف پی پی جمع اف جمع پی. که دا معکوس کوم علامه نیولې ده، پی زبر مساوي کېږي اف پی اف جمع پی. نو دا هم شو د تصویر دپاره. که چېرته موږ او تاسې د محراق دپاره کار وکړو، محراق لاسته راوړو، نو د محراق د لاسته راوړلو دپاره داسې لیکو چې منفي یو پر اف مساوي کېږي یو پر پی جمع یو پر پی زبر. نو د دې دپاره چې یو را دې مخرج مشترک نیسو، یو پر اف مساوي کېږي پی زبر، دلته پی زبر جمع پی. معکوس کوی نیکو منفي اف مساوي کېږي پی زبر پر پی زبر جمع پی. که اطراف ضرب کو اف مساوي کېږي منفي په منفي کې پی زبر پر پی زبر جمع پی. نو دا شو د محراق دپاره. یعنی موږ او تاسې په لنډ ډول هم کولی شو چې په دغه شکل که قیمتونه راکړل شوي په دې شکل قیمتونه لاسته راوړو. دا زموږ او تاسې و د تیر درس لوست. زموږ او تاسې نوی درس چې دی په 114 پاڼه کې 30 لوست هم دی او 114 پاڼه ده. تاسو خپل کتابونه خلاص کړئ او هغلته یې وګورئ. داسې یو پوښتنه شوې، آیا کیدای شي چې د انکسار په نتیجه کې تصویر جوړ شي؟ زموږ او تاسې هم داسې پوښتنه کړې وی آیا کیدای شي د انکسار په نتیجه کې تصویر جوړ شي؟ موږ او تاسې دا اوس څېړو چې آیا کیدای شي په انکسار په مرسته تصویر جوړ شي. او موخه هم دا ده چې څنګه تصویر د انکسار په مرسته څنګه تصویر لاسته راځي. موږ او تاسې که چېرته دوه شفاف یا روڼ محیطونه ولرو یا چاپېریاله دوه شفافو محیطونو دپاره که چېرته موږ یوه
کروي سطحه ولرو په دې شکل که د دې محیط ان یو انکسار ضریب یو د دې هم ان دوه د انکسار ضریب واوسي او د دې کرې مرکز دا ځای اوسي نو موږ او تاسې یو نارمل دلته رسمو مرکز څخه نارمل ترسیمو کله چې دا نارمل شو دې ته وایو ان د دې دپاره دا نارمل شو دا زموږ او تاسې مرکز دی د کورې سی د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې واټن دا واټن چې موږ او تاسې کاروو دې ته وایو آر یا شوا که چیرته یو نور د او جسم څخه چې نه راشي او د نارمل سره دلته ولګېږي نو په دې ځای کې وارده زاویه دلته څه شوه تیتا یو وارده زاویه تیتا یو ده دې ځای نه منکسر کېږي په دې شکل یا ماتېږي دلته راځي دغې زاویې ته وایو تیتا دوه که دا زاویه موږ ونومو دې ته وایو الفا دې زاویې ته وایو بیتا او دې زاویې ته هم وایو ګاما د دې کروي سطحې نه دې ته وایو پی واټن ته ځکه د جسم نه نور تللی دی او د دې ځای نه بیا تر آی نقطې پورې یعنې تصویره پورې که دې نقطه کې شي دې ته وایو کیو په کیو باندې سره ښیو نو موږ او تاسې دا شکل ترسیم کړو اوس راځو موږ او تاسې ګورو څه کوو د دې دپاره چې موږ ثبوت مخته ښه یوسو د سنیل قانون په اساس موږ لیکو چې تیتا یو ضرب ثاني وبخئ ان یو ضرب تیتا ثاني تیتا یو مساوي کېږي ان دوه ضرب ثاني تیتا دوه د دې رابطې څخه موږ او تاسې کولی شو چې په دې رابطه کې کله چې چیرته زاویې ډېرې کوچنۍ شي په هغه صورت کې موږ او تاسې د زاویې نسبت د زاویې سره برابر دی یعنې که چیرته زاویې ډېرې کوچنۍ شي موږ داسې لیکو چې ساین تیتا مناسب ده چې سره تیتا سره نو دا رابطې نه داسې لیکو شي ان یو ضرب تیتا یو مساوي کېږي ان دوه ضرب تیتا دوه دا د سنیل د قانون رابطه شوه اوس موږ ته په دې رابطه کې تیتا یو او تیتا دوه چې یو وارده زاویه ده بله منکسره زاویه ده باید لاسې راوړو تر څو په دې رابطه کې وضع کړو یعنې دا شوه اوله رابطه د سنیل قانون د اولې رابطه دا ته وایو د سنیل قانون دی خو اوله رابطه ونوموو راځو موږ دلته ګورو په دې ځای کې که موږ او تاسې دلته وګورو په دې ساحه کې دغه د او که دې نقطې ته پی ووایو د او پی سی مثلث خارجي زاویه تیتا یو ده که نه ده نو تیتا یو یعنې خارجي زاویه مساوي کېږي د دوه غیر مجاورو زاویو مجموعې سره نو داسې لیکو چې او پی سی مثلث څخه لیکلی شو چې تیتا یو مساوي کېږي الفا جمع بیتا الفا جمع بیتا دا موږ دپاره د تیتا یو رابطه شوه تیتا یو رابطه لاسته راغله کله چې تیتا یو رابطه لاسته راغله په دویم قدم کې موږ او تاسې څه کوو دا زاویه مثلا د پی سی آی مثلث پی سی آی مثلث څخه لیکو چې دلته خارجي زاویه دا بیتا ده نو موږ داسې لیکو چې بیتا مساوي کېږي د چې سره تیتا جمع ګاما سره تیتا جمع ګاما که دا نور هم ساده کو د دې ځای نه تیتا یو مساوي کېږي بیتا منفي ګاما دا د تیتا وبخښئ دا تیتا دوه ده تیتا دوه مساوي کېږي بیتا ګاما دا قیمتونه راخلو په دې رابطه کې وضع کوو نو په دې رابطه کې چې وضع کوو لاسته راځي چې ان یو
ان یو ضرب تیتا یو قیمت چیه دی؟ الفا جمع بیتا. الفا جمع بیتا دا مساوي کیږي ان 2 ضرب بیتا منفی گاما. که چیرته دا ضرب کو ان یو ضرب الفا جمع ان 2 ان یو ضرب بیتا مساوي کیږي ان 2 بیتا منفی ان 2 گاما سره. که دا ترتیب کو ان یو الفا گاما دی خواته راوړو ان 2 گاما مساوي کیږي ان 2 بیتا منفی ان یو بیتا. که دا نورم ساده کو ان یو الفا جمع ان 2 گاما کیږي او دا مساوي کیږي که دلته ولې بیتا مشترک ونیسو یا ګډه ونیسو ان 2 منفی ان یو بیتا بس راځي. دې ته موږ دویمه رابطه وایو، نوموي دویمه رابطه. ښه د دې دپاره چې اوس الفا او ګاما او بیتا پیدا کړو نو موږ تاسې د دې زاویو که چیرته موږ داسې عمود ترسیم کړو استه استه او دې عمود ته ډي ووایو، د دې تانجانت اخلو، لیکو تانجانت الفا مساوي کیږي ډي پر یعنې مقابله ضلع پر مجاوره. مجاوره چیه دلته پی ده نو دا معادله کیږي د ډي پر پی سره. نتیجه کیږي چې الفا ډي پر پی یعنې هماغه کوچنۍ زاویې د قانون په اساس باندې تانجانت بیتا مساوي کیږي بیتا چې دی ډي پر آر باندې ډي پر آر ډي پر آر او تانجانت ګاما مساوي کیږي تانجانت ګاما ډي پر کیو ډي پر کیو. دا نتیجه داسې کیږي چې ګاما مساوي شو د چی سره تناسبه ده د ډي پر کیو سره. دغه قیمتونه راخلو په دې رابطه کې وضع کوو. په دې رابطه کې چې وضع کوو په دې رابطه کې ان یو په خپله لیکم ان یو ضرب د الفا په ځای لیکم ډي پر پی ډي پر پی جمع ان 2 ضرب ډي پر کیو د ګاما په ځای ډي پر کیو او دا مساوي کیږي ان 2 منفی ان یو ډي پر آر. که اطراف چیرته موږ او تاسې اطراف په ډي باندې تقسیم کو نو داسې رابطه لاسته راځي چې موږ لیکو ان یو پر پی جمع ان 2 پر کیو دا مساوي کیږي ان 2 منفی ان یو پر آر باندې. نو دغه رابطه آخري رابطه موږ ته لاسته راغله. موږ تاسې چې آخري رابطه لاسته راوړله داسې رابطه ده چې ان یو پر پی جمع ان 2 پر کیو مساوي کیږي ان 2 منفی ان یو پر آر. دا رابطه دې سره ورته والی لري چې یو پر پی جمع یو پر کیو او دا مساوي کیږي 2 پر آر سره. نو دې سره چې دا ورته والی لري نو موږ داسې وایو هو کیدای شي چې د انعکاس په مرسته تصویر لاسته راځي. خدای دې وکړي چې تاسو زده کړي وي یعنې موږ ویلی شو چې د انکسار په مرسته تصویر لاسته راځي ځکه دا رابطه دې سره ورته والی لري او دا یو شی دلته هم دا فاصله د جسم ده دا د تصویر ده او دا هم هغه شعاع ده او دا د انکسار د دوو محیطونو ان یو د یو محیط ضریب دی او ان 2 د بل محیط. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې په خپلو کتابو کې یو ځل بیا په کتابچو کې یو ځل بیا په ثبوت ورسوئ او کار پرې وکړئ چې ښه مو زده شي. په لوی او سپېڅلي رب مو سپارم. الله مو مل شه.